بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب چکم شیخ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ مداغی و مرید او خلیفہ په جنوبی افریقہ کې موږ به ورڅخه ډېر تلو راتلو، موږ به کله بللو. هغه د مولانا عبدالغفور صاحب خلیفہ و او هغه د قرآن کریم حافظ او بچو ته به حافظانو ته به سبقونه ښوول، حفظ به ښو. نو چې کله راتلو خلافت ورته میلاو شو، نو مولانا عبدالغفور صاحب ته وی چې ما نه خو د دې تلاوت نه بغیر نورې وظیفې نه کېږي، ورځ شپه دغه تلاوت اورېدل او د بچو سره بچو ته ښوول دغه مې کار دی. نو مولانا عبدالغفور صاحب هغه 2-3 کاله پاتې شوی په سعودي عرب کې، هلته کې مقیم ورسره. او هغه یې ورته ویلي چې بس ته داسې وي لکه چې زما یو زوی یې متبنا غوندې. نو مولانا صاحب ورته وویل ستاسو دپاره دا تلاوت ذکر هم دی، هر څوک دی که د ذکر کم کوئ لږ کوئ نو بس دا تلاوت ستا دپاره هر څه دی. نو هغه چې بیا کله بیمار شو، نو په بیمارۍ کې به خپله تلاوت چې کم کولی شو، نو یو شاګرد به ورڅخه ناست و، د غوږ څخه به تلاوت ورکو او هغه سترګې به پټې کړې وې، تلاوت به اورېده. نو چې کله به هغه تلاوت بند کړو، نو سترګې به یې وغړولې مې ولې، نو بیا به هغه تلاوت شو. نو شاګردانو مې دغسې نمبر په نمبر باندې هغوی ته تلاوت کړو، که ورځ به وه که شپه به وه.